حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو پلار راغی د زوی شکایت وکړو چې زما زوی زما حق نه ادا کوي. دور د خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دور دی. هغه خپل کسان ولېږل چې دا زوی راوغواړه او ورته ویې د پلار حق ولې نه ادا کوې. زوی ورته وویل چې امیر المؤمنین زما یو څو خبرې دي زه هغه کام د هغې نه پس چې ستا کومه سزا یې زما لپاره هغه زما لپاره لایق ته هغه ماله راکړه. زوی ورته لګیا شي چې امیر المؤمنین ما د نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان اورېدلی دی چې کله ستا په کور کې ستا ماشوم پیدا شي د هغې ماشوم نوم د شریعت مطابق کېښودل دا په والدینو باندې د ماشوم حق دی. او دې ماشوم ورته ووایي زما فلانې نوم دی چې هغه اسلامي نوم نه و. بیا ورته ووایي امیر المؤمنین ما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمان اورېدلی دی چې کله ستاسو ماشوم د 7 کالو شي نو ماشوم ته تاسو مونځ وښایئ چې کله زه د 7 کالو شم نو ما له پلار چې دی یو څو بیزې واغېستې. اوس دا زوی لګیا دی امیر المؤمنین په دربار کې. یا امیر المؤمنین ما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمان اورېدلی دی چې کله زوی ستاسو د 10 کالو شي او دی په مانځه کې کوتاهي کوي نو تاسو یې وښایئ چې کله زه د 10 کالو شومه ما چې به د بیزو په سرولو کې کوتاهي کوله نو دې پلار به زه وخلومه. یا امیر المؤمنین ما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمان اورېدلی دی چې کله زوی ستاسو بالغ شي د هغه حق دا دی چې د هغه واده وکړی شي دا یې په مور پلار باندې حق دی. او ورته عرض یې وکړو چې امیر المؤمنین زما 22 کاله عمر دی زما د پلار په ذهن کې زما د واده هغه خیال هم نه راځي. امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ورته وایي پلاره وایي املا دې څرګند نه کا په هغه دربار کې پلار ته ورته ووایي املا دې څرګند نه کا او د زوی په ځای باندې پلار یې کوړې ورکړې او ورته یې ووایي چې ته د اولاد حق نه ادا کوې او د خپل حق مطالبه کوې. اول به د اولاد حق ادا کول دا په والدینو باندې لازمي او ضروري ده. د هغې نه پس که چېرې اولاد د والدینو حق ادا نه کړي نو د هغې لپاره لویه سزا ده. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.